پاکستان له یو عمر پکار دی، پاکستان له یو عمر پکار دی، بس نور نظام ټیکیږي. د ما محترم نن بیا په سویډن کې د قرآن د گویا د سوځېدو او د قرآن د بې حرمتۍ اعلان سویډن والا بیا وکړ، بیا اعلان وکړي وسوځوي د قرآن نه. او زما او ستا حکمرانان ذلیله حکمرانان، زما او ستا مولیان ذلیله مولیان د هغې سفارتخانو سره لیندین نه پرې ورسه چې په ابتدا کې قرآن اوس د افغانستان ورسره ابتدا کې سفارتخانه ختمه کړه چې نه منم. گویا چې ایران د گویا سفارتخانې وسوځولې، ترکي سفارتخانې وسوځولې، لیکن ذلیله پاکستان، ذلیله مسلمانان د پاکستان، ذلیله حکمرانان د پاکستان اوس هم سویډن ته داسې داسې کوي. د ما محترم موږ له شرم پکار دی او تاسو له شرم پکار دی. هغه چاله چې بیا پی ډي ایم ته وټوو زه به هم په مخ ته ځمکه ذلیل انسان دا دی. د ما محترم چې پی ډي ایم ته دې وټوو بیا که هغې کې مولیان دي او که عوام دي، پی ډي ایم ته دې وټوو پوه شوه چې د قرآن په بې حرمتۍ کې ستا د مسلمان هم لاس دی. ولې اسلام نه نافظېږي په دې دغه کې؟ تاسو نه تپوس کوم ای مسلمانانو، بیا شرم پکار دی موږ کنه. تعالی پکار دی چې د خپل لیډر نه مطالبه وکړي، لیډر نه مطالبه وکړي ولې اسلام نه نافظېږي. د ما محترم موږ خو مولیان وایي چې ما راوله کتاب ته وټوه نو اسلام نافظوم، کتاب ته وټوه نو اسلام نافظوم. کتاب ته مې وټوالی دی که نه وګوره د کتاب سربراهي ده په دې پاکستان کې. نن د سویډن سفارتخانې سره لین دین نشي ښکته کولی. د ما محترم چې د قرآن بې حرمتي کېږي په پاکستان کې دوباره بیا وشو. نن حکمران دي چې د سویډن سره جیل لین دین نه ښکته کوي. بیا اعلان وشو، پرون اعلان شوی دی، پرون وقت پکې نه دی وړی دی، وایي قرآن وسوځوئ، قرآن ګنټګۍ کې وغورځوئ. معاذ الله. هغې ته پته ده چې دا مسلمانان درېګان دې هم نشي کولی، مسلمانان دې زموږ سفارتخانو سره لین دین نشي ښکته کولی. ورته پته ده چې دا موږ ته محتاجه دي، دا ذلیله موږ ته محتاجه دي. د ما محترم موږ په پاکستان کې به کله د افغانستان غوندې د مسلمانانو ایمان نازي. د ما محترم خبره مې دې پورې کوله چې عمر فاروق نبی علیه السلام ته د الله رسوله ته په حق نه؟ نبی علیه السلام ویل ولې نه؟ ته په حق پیغمبر یې؟ نبی علیه السلام وایي ها ولې نه یم؟ اسلام په حق دی؟ نبی علیه السلام ورته ولې په نه دی؟ اسلام په حق دی، دا صحابه په حق دي، عاد په حق دي، د الله رسول دا مونږ پټ پټ ولې کوي چې اسلام په حق دی بیا ولې یریږي د کافرانو نه؟ نبی علیہ السلام مبارک ہوتی عمر ته نه پوهېږي دا حکمت دی. نبی علیہ السلام ته عمر څه وایي؟ توره د کاش نه راویسته د بیت الله مخې ته ودرېده. سنو عربو والا ته توجه شي، عربو ته وایي یو عمر ستاسو د تمام د سرزمین کائنات باندې چې انسان دی ذره ذره ده هغه به اول د عمر د تورې مخې ته راځي. د ما محترم او یو بله جمله دا عمر به ګرځېده، یو روایت کې راځي چې د کافرانو دروازې به ډبولې چې روځئ تاسو چې مسلمان غریب په مسلمان اسلام قبول کو نو به پې ظلم کو. نن عمر اسلام قبول کړی دی، تاسو کې نر انسان وینم عمر اسلام قبول کړی راشئ څه ووایه. د ما محترم هغه ایمان او جذبه وه، هغه ایمان او جذبه و. د ما محترم ممکن هغه ما تا ته سوي دو عرب دو کرب مسلمانان دي، لیکن په دا دو عرب مسلمانانو کې د یو عمر غوندې ایمان نشته. د ما محترم دې له یو عمر غوندې کس پکار دی. پاکستان له یو عمر پکار دی، پاکستان له یو عمر پکار دی، بس نور نظام ټیکېږي. د ما محترم و چې عمر دا خبره وکړه مونځ په بیت الله شریف کې شروع شو، سرعام 40 مسلمانان بیت الله ته جهرن را شروع شو. الله د څلوېښتو مسلمانانو له په ټول عربو کافرانو باندې بري ورکړه د یو عمر د وجې نه. وایي عمر وایي یا داسې زمانه وه چې ما عمر له طریقه نه راتله نو پلار بېعزته کړم. ما ته پلار وایي اوښان رانه ګډوډ شي، ما ته پلار وایي عمره ته اوښان په قطار کې نشي بوتلی نو ستا نه به څه د خیر تمه وکړم. 26 سال عمر مې و دغه ټایم کې چې اسلام مې قبول کړ، 26 سال عمر مې و. ما له داسې طریقه نه راتله چې اوښان مې نشو نیغولی چې د اسلام په نور باندې منور شم او د اسلام په شرف باندې مشرف شم. الله دومره قوت راکړ چې یو عمر خپې بلې خپې به د عربو په سرزمین باندې ګرځېده او 22.5 لاک مربع میل باندې بیا حکومت کو. د ما محترم او تاسو ته یو جمله ووایم، د اختر روز د عمر د کوره بار راووته چې راوته ښځې ته وي ښځې چپړې راواله. اوس حکمرانانو خپلو کې تاسو دغه وکړئ ښځې چپړې راواله د اختر منزل روانې. امیر المؤمنین دی، امیر المؤمنین تر بلوچستانه پورې د عمر فاروق حکومت کوم ځای پورې د پاکستان بلوچستانه پورې د عمر حکومت بار راوته ښځې چپړې راواله روانې دغله ښځه ورته وایي ای امیر المؤمنین ستا چپړې دومره شلیدلې دي چې هغې کې اوس د ګنډلو ځای نشته.
دومره شلیدلې دي چې د ګنډلو ځای پکې نشته. وایي عمر خپې بلې خپې د کور راووته چې خپې خو شته که نه، که چپړې نشته خپې خو شته. وایي عیدګاه ته د اختر په ورځ باندې چې 19 پیوندونه په کپړو کې لګېدلي دي او عیدګاه ته راننوته. یو صحابي ورته عمره چپړې خو به دې اچولې وي، عمره چپړې به دې اچولې. عمر ورته جواب کې څه وایي؟ وایي تا ته د عمر صورت ښکاره کېږي، چپړې ښکاره کېږي، تا ته د عمر سیرت نه ښکاره کېږي. د ما محترم ته د عمر صورت ته ګورې خو سیرت ته نه ګورې. دا سیرت دا د محمد رسول الله سیرت دی د ما محترم. او څوک چې د نبی علیه السلام په سیرت باندې گویا چې منور شي هغه ته د چپړو د پیزار ضرورت نشته. عمر به صرف ستر پټ کړي انشاءالله د کیس او د کسرا بادشاهان چې د بربن عمر نوموري هلته به ترې متیازې بهیږي د ما محترم. د چپړو خبرې کې د ما محترم सलाम